ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما مخکې ویلو ما قبل آیاتونو کې چې کله موانع ذکر شو د عزیمت او علل د احد د ظاهري شکل ذکر شو او پلیتۍ د منافقینو نو ما وی اخر د باب کې اس سوالات او جوابات داغے ذکر کئی. ولا يحسبن الذين كفروا سره دفع دیو اعتراض وکړه د کافرو لپاره ډېر مال ورکړل شوی دی او کافرو یې موږ غوړې موږ له مال ډېر راکړل شوی دی. داغي جواب ما كان الله ليذر المؤمنين سرا دویم اعتراض او داغی جواب کئی. دویم اعتراض دارا گئے ویارا جی دا احد جنگ منگا اوکتا نو دا احد غنت جنگونا ولی کی دا جنگ سلا رضی داغی جواب رب کریم کئی چه دا جنگ دے دا پارا دے چه خبیث او طیب جدائشی. خبیث او طیب دا جدا کیگی پدی باندے چه موقع دا جنگ راشی نو مومن د کافر او منافق نا په جنگ جدا کیږي جنگ دی لراول. ما كان الله ليذر المؤمنين ندے اللہ چپریدی مومنان لرا علامہ انتم علی پاغ حالت باندے آغ حالت اختلاط پاغ حالت اختلاط باندے انتم علیہ چیئی تاسو پاغے حتی یمیز الخبیثہ تردے پورے یمیز الخبیثہ چی جدا کی الخبیثہ منافق لرا الخبیثہ کافر لرا من الطیب دا مومن موحدنا. مطلب دا اللہ تاسو پا دے حالت دا اختلاط باندے نپریدی دا حالت دا اختلاط نگورے اختلاطو گڑوڑ والے ندے اللہ تعالی چپریدی مومنان لرا علامہ انتم پاغا گڑوڑ حالت باندے پختو کے معنی دے انتم علیہ چیئی تاسو پاغے باندے دا گڑوڑ بتاسو مخلوط نظام کے بتاسو پرے ندی تردے پورے چی جدا کی الخبیثہ آغا مشرک
کافر منافق لرا جدا کی من الطیب دا غفا کی زنا لکا مخی اگورا ماشاءاللہ کلچ میدان احد اولگید آغا یو نمونا اگورا کلچ میدان احد اولگید او پاڑے کے قسمہ قسم حالات رالل او آغا قسم حالات رالل نو اللہ عللو کی یو علت دا ذکر کرو چھ اللہ وی منافق چدینو دا جدا کوما مثلا آیات نمبر 142 کے رب کریم ویلو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیا ستاسو دا خیال دے گمان دے چھ داخل بشی جنت تا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم اولا تروس پوری ندی ظاہر کری اللہ تعالی آکسان چھ جہاد کئی دتا سنا جہاد کڑ دے دتا سنا اولا ندی ظاہر کری صبر کو ان کی اللہ وے ما تاسو باندے دا میدان احد کے دا حالت ذکر اوستو دے دا پارا چھ منافق دا جدا کما دا مجاہدنا دا رنگ مجاہد او صبرناک جدا کم دا منافقنا نو کنا عبداللہ ابن عبیتا مخیووے چھ دل تکے دا در 100 کسانو سروا پس رازی او ثابت قدمہ مومنان مخلصین آغا چدینو آغا پاتی کیگی میدان جہاد کے آغا پاتی کیگی نو فرق را دینو اللہ وی دا جنگ ذکرہ ولم حالات ذکرہ ولم چدا منافق چدے دا جدا کما او دا پلت جدا کم دا مومننا ماشاءاللہ اس خبار سوک دا وی کئی یو برا پاسی چیز مناظر اسلام موبل برا پاسی چیز جدینو ما تورا کردی دا و ما دا کردی دی کلچ میدان را گئے دا انکار حدیث پاغ ازائی کی یو مور راوڑے نو چه انکار حدیث تے لاسا چولے وے اخلی چولے وے یو زوم او یو زمان منگر مخلصینو آغا ٹیم چاکلپم نو کو دیر داسی موجود ہو چھ کلپ کا دریم نکو اوی زمانگا چھ دینو دا شکو ندی دیر موجود ہو چھ اگئی اسمان پا سربان در آغستا خود دی خلاف کلپ کام غاڑا نکے خدا آغا ٹیم زمانگا امتحان شوے دے الحمدللہ پاگے کلوم بنے لاس چھ چولے دے دا اللہ پا فضل و کرم باندے ہو دے انکار حدیث پر دے چے پورتا کڑیوانو آغا الحمدللہ دے پکیر او دے پکیر ملگرو کڑیو آدھی کڑیو بلچانو کڑیو دے اس وی پتہ بے اولے گوئے پتہ لگی دلی مانا پویش دا پتہ خو لگی دا زان لے یو کسا دا اس خام خادل تکی نکون پتہ لگی دلی دا حتی یمیز الخبیط من الطیب امتحان رازی آغا امتحاناتو گورا چھ سٹیم کے دو دنیا باطل پرست راجم شو پیو غرور باندرات لل او آغا غرور دا پارے یو انتخاب کو دیو بے خوند ملا او پا 2012 کے آغا گوٹ کا منڈلو ناچا منڈلو آغا مجالس کا کڑیو تاکہ لاؤسن پتہ نشتوائی پتہ لگی دلی روائی آغا ٹیم چھ دا نرطوب میں دان کے دا نر پتاو لگی نو آغا ٹیم نری پا دا حلوہ پا ٹیم کے خوارسن ٹوبنو او سن بکلا تروس پورے منافقین ورخلاسی غم خادی کئی دا غی سرا دا فقیر دا آغا ٹیم نا چھ غم خادی پر خودے دا نو ما تا دے سو کو خی چھ ما دے یو منکر حدیث سر بیا غم یا خادی کے مطلو فی دا غی ملگرو تا جو دے وی میرے جیز ما پلار لرا دا تا غلی ستا پلار لگا ستا پلار لدی رازی تو بنزی نبزی تو آغا زائی تو آیا زما تا سرفات دا
او الله په دې ګډوډ حالت باندې سړی پرېږدي نه دا حالات راځي ما تاسو ته مخکې آیات راوړلې لږ غونډې وګوره عنکبوت لږ غونډې وګوره عنکبوت وګوره ماشاءالله نه دې پرېږدي په ګډوډ حالت باندې بالکل نه پرېږدي ناشنا مضمون رواني الله سورہ عنکبوت وګوره ناشنا مضمون رواني الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آیا ګمان دې د خلکو چې پرې به خدای شي دغه شان بې تکالیفو چې دای دا وای پرې به خدای شي دا چې دای دا وای چې موږ ایمان راوړل دي او دای با کړو لکېږي نه دا ګمان خطا ده ولقد فتنا الذين من قبلهم یقینا من کړهولې دي کسان چې د دین اړوان دي امتحانات کړي دي من په مخکنو پس خامخا ظاهر کړو الله رښتینی او خامخا ظاهر کړو الله دروغجن د دروغ مزه ډیر لنډي حق حقي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین حق چې کله راشي نو جال حق وذات الباطل حق او صدق چې راشي نو باطل بیا نه ټینګيږي د باطل لګون تکه ها وی خو الله وی ظاهر ما تکالیف برازي بیا غ تکالیف ذکر کړي هغه تکالیف ذکر کړي او بیا الله ناشنا انداز کې وای ګورا چې د کلی د مشر د طرف نه تکلیف راشي نو هغه ټیم چې ده نو بیا خلق چې ده نو ظاهريږي ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين ګیانا کوي ظاهري کنه الله نو الله وی دا حالات ذکر اولم چې په دې سره چې ده نو هغه منافق کافر د مؤمن نه جدا کم دا حالات برازي سخت کې چې در سره ملګری نو دا وګوره چې دا ملګری دی او په حالت د حلوا کې خور څوک راځي او په هر یو جندب دی بیا اذا كان له كريهه ادعى لها واذا يحاصل حيث يدعى جندب حلوا له جندب را خلاص ته او خور وخت راځي حالت د سخت کې وګورا چې څوک راځي نو بیا عمل غره ده لګون ته توجه کوا وې دا حالات ولې راځي دا جنگ ولې راځي وې دا زکا چې دا ګډوډ حالت باندې مو الله پریدینا جدا کوي مو او دا راځي ته صداقت سره کار کوا یو منافق برا پاسي بل برا پاسي اب استاد بدنامولو کوشش کوي د ځان د مشورولو کوشش وکړي منافق برازي لیکن چرازي نو زیبا کېله پپړچ اوس ما زوینو ما تخکاریږي سوکرال پرد بدعت و تزان بدخکاریږي وای زه محقق چې دی نو هغه داسې خویه روان دی خویه روان محقق چې دی نو دا نقطه راوباسله او دا نقطې ولیکله رد بدعاتو نه کوي د ځان په محقق مشهور کړی دی ستا په دې تحقیق دی الله تندر ولګي کړو کې چرګي ستاسو تحقیق څوک محققین شو چا چې دی تپوسو کې دی نه نو یاره څوک روان دی دې طرف ته مشرک پسې چې ته پسې مسکیږي دا نوې تحقیق شروع شو په دې وخت هم ځان بد ښکارېږي چې دا وایي چې راځي او چا رد جمهوریت نه دا جوړ کړ چې رد جمهوریت کوي نو دغه یو مسله جو پیژني بیا وایي مشرک پسې مسکیږي بدعتي پسې مسکیږي نه کېږي بدعتي پسې مس او زما استاد دې دور دا مبتدعين چې دي دا مشرکینو الا ماشاءالله پوهې او بدعات هم برملا بدعات دي پاغې پسې مزونه او هغه جوازونه یاد ساته بدعتي پسې مز نه کېږي پوهې بدعتي پسې مز
او په محراب کې د سکرو بوجیو درول او هغه پس الله اکبر ویل دا بالکل بدعت پس مسلم خدا لګیای او دای چې په سلوختي کلیزا درېما هغه بدعات بیا رالل تر دې چې مبتدعينو چیلنجونه شروع کړ په دعا بعد سنت باندې ګټلو نو تل شي دا د سپینکانو مناظره نه ولې دلې چې پاږي کېدله د بابا څنګه شا لګېدلې وه چې ته بیا هم ګرې را ګرې تا هغه شا نه ولیدلې بیا چیلنجونه کوي ادې لګیا دی مړه بدعات ختم شوي دي میشن د خپل پرېښودی دی رد د بدعت د سلف صالحینو شیوه وه بایکاټ د مشرک او د بدعتینا دا د سلف صالحینو شیوه وه ګډوډ حالت باندې مه پاتې کېږه بل وه یو سړی نظام خلافت غواړي څه غواړي نظام خلافت غواړي او نظام خلافت سره سره دی په مشرک رد نه کوي په بدعتي رد نه کوي نو یاد ساته ته د نظام خلافت نه غواړي دا خو چې کله انګریز ناکام شو او ماتې وخوړه مسلمان تس نس کول نشو او هغه یو ماته وخوړه په پاک وین کې نو هغه بیټالوي پیدا کړ نو د بیټالوي فتوا دا وه چې هر څه کو راپولیدین کو دا کو په جهاد د انګریز سره نشتا نو بل طرف ته پیدا کړ احمد رضا نو احمد رضا پیدا کړ نو هغه شرکیات او بدعات راوباسل او هغه می د انګریز سره جهاد نشتا نو بل طرف ته پیدا کړ پرویز چکړالوی دای پیدا کړو او هغه یو د انکار حدیث پنوم شروع شوی د انګریز سره جهاد نشتا قادیانه پیدا کړ زما عزتمندو دای خلافت ته رکاوټ پیدا کولی یو سړی رد جمهوریت کوي په مشرک ور سره رد نه کوي په قادیانی رد نه کوي په هغه غیر مقلد چې کوم غیر مقلد د سلف صالحین نه خلق بدزنه کوي په نوم د حدیث باندې په در رد نه کوي دارنګ په بدعات رد نه کوي په بریلیانو په شرکیاتو د اول نظام خلافت ته رکاوټ پیدا کوي د مشرک رد وکي او په ډاګ تو کله دی او پر خپل کار پر رد شرک او پر رد بدعت باندې دا رکاوټ دي نظام خلافت ته اوسم رکاوټ دي دا نن دور کې ته مولیان ګوري نه چا پادری راولي پندت راولي مطهی راولي او هغه د يهودي سره اتفاق او اتحاد کوي په د باندې ترد نه کوي ته د يهودي سره څنګه جهاد کوي نا سلم شریف کې چې زوته چې متحد اذن جوړدل تیر شو دوله ګوري رد پکار دے د جمهوریت رد پکار دے د غلط نظامونو لیکن غلط نظام د پار سپورټر او د اغي صحیح نظام موانع چې کوم خلک واقع شوي دي دا رکاوټ چې کوم خلک دي په دې باندې عبارت کې هغه هر مشرک بدعتي او د سلف صالحین نه خلک بدزنه کوي یاد ګډوډ حالت باندې خوند کوي بایکاټ ته دا نه چې تا د اچار بوتل کې ټیپر او ګوپیر سره جوړه کړي او ځا چې دنو دا کوم نام لری کا داخله پاک خلق راولا مشرک لری کا نو نظام خلافت بالله راولي بدعتي لری کا نظام خلافت بالله راولي ما کان الله لیذر المؤمنین ند الله چې پریدي مؤمنان علامه پاغ ګډوډ حالت باندې چې ای استاد سپاغه تر دې پوره چې جدا کې الله تعالی الخبيث منافق کافر من الطيب د مؤمن موحدنا وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي برسله من يشاء بس بدل اكتفاء للصباح ان شاء الله